چې ښځې ته په ما باندې طلاق دا الفاظ دي. نو چې یو پیرې وي ما وی احتمال پکې شته چې ښځې ته رجوع وکړي بغیر د نکاح نه. نمبر 2 بیا دې ووی بیا هم احتمال شته چې بغیر د نکاح نه ښځې سره رجوع وکړي. نمبر 3 که 3 پیرې دي وویل په 3مه پیره ښځه درنه لاړه. قرآني آیت وایم، قرآن کې الله فرمایي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. الله قرآن کې 2مه سپاره کې فرمایلی چې دا به د بل سړي سره نکاح کوي او هغه سره به صحبت کوي، هغه به بیا په خپله مرضۍ طلاق ورکوي، یو عدت به ترې 3 میاشتې 3 حیضه تیرې بیا به ستا دپاره روا کیږي. نن هغه الفاظ چې کنایي الفاظ دي معنی ظاهري خو هغه د طلاق الفاظ نه دي، خو یو سړی ښځې ته ووایي ته په ما حرامئ، یا یو سړی ښځې ته ووایي ته ما فارغه کړې زما د طرف نه فارغې، هغه الفاظ چې د طلاق بوی ترې نه ځي. نو محترم علماء کرام وایي چې په دې الفاظو کې نیت له اعتبار دی. مثال په طور یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې ته ما فارغه کړې، نو که د ده ترې نه مراد دی چې ښځې ته زما د کارونو نه یو 2 ورځې فارغئ، دا نیت هم ترې مراد دی. او که د ده مراد ترې دا و چې ته زما د طرفه فارغئ طلاق مې درکړی دی، نو یو طلاق باین ترې واقع شو، دی به د ښځې سره تجدید د نکاح کوي، نکاح به ورسره کوي، دا نه چې بل چاله به په نکاح کوي. یو پیره به ورسره نکاح تجدید د نکاح وکړي، 2 طلاقه ورسره بیا پاتې شو. بیا ورته که چېرته ووایي ته زما داسې لکه مور، دا الفاظ وای کنه، یا ته زما داسې لکه خور، یا په ما باندې حرامئ او مراد نیت ته درنه د طلاق و محترم، بیا په باندې یو طلاق باین واقع شو، تجدید د نکاح به کوي. او که په 3م کرتې ورته دا وویل نو فلا تنکح زوجا غیره، بیا د ده نه لاړه محترمو. ښه ما وی په سرایحو کې د طلاق ورکه طلاق رجعي 2 طلاق نو پس تا سره بیا احتمال نشته. او طلاق باین هغه طلاق چې د هغې نه احتمال د طلاق هم شته، د طلاق بوی ځي د هغه الفاظونه، او احتمال پکې یو سړی مثال تاسو لړ یو سړی ښځې ته ووایي ته زما داسې لکه مور، نو د دې دام دغه لکه څنګه چې را باندې مور حرامه ده داسې تم حرامئ، او نیت د طلاقو نه یو طلاق باین واقع شو، تجدید د نکاح به کوي بیا د ښځه د 2 سره. او د دې نه مراد دا وي څنګه چې د مور احترام په ما فرض دی، نو ښځې داسې را باندې ستا هم فرض دی، نو بیا طلاق نه واقع کیږي. ښه د دې الفاظو نه ځان وساتئ. صوبایي به د طلاق مسائل وایم چې ښځه یو انسان ته ووایي خاونده که دا کار دی وکړو نو زه به په تا طلاق یم، آیا په دې طلاق واقع کیږي که نه؟ یا کومې ښځې چې په ګیډه باندې بچې دي طلاق واقع کیږي که نه؟ انشاءالله صوبایي درسونه د طلاق متعلق شروع دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله د طلاق چې کوم ګندګي او خباثت خدای تمام امت محمدیه د طلاق نه اوساتي. الله د کورونو دروانې دونه خدای اوساتي. د چا چې کورونه روان شوي دي خدای ته په خیر او عافیت باندې اصلاح کې. د لفظ طلاق او د طلاق سره چې څومره ریلیټډ نومونه دي خدای زموږ خولې د دې نه اوساتي. الله دا الفاظ زموږ په خلو باندې را نه ولي. الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث هم اوساتي. لګون د مجلس هم ستاسو دین د پاره جوړ کړی دی خدای استقامت ور نصیب کې. د بازار والو د پاره خدای یو عظیم خبره ده دا زموږ د پاره د جنت د دننه کېدو سبب وګرځي. په وخت ځن کدن هم دا کلمه په ژبه باندې راولي خدای چې لا اله الا الله محمد رسول सलावतुल्लाह अलैका।